أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد سورة بلد ابتدا کی بازی خبر مختراغل بھی بلد کلی توئی د کلی د اصلاح خبری دی پکی درې قسمه خبرې وي د کلی د اصلاح د پاره چې امیر او مشر د کلی اب جفاکشي دویمه خبره دا چې د کلی مال به په صحیح ځای باندې لګي بې ځایه به خرچ نه کولی کېږي دریم د کلی مشر هغه به په بدو ردو باندې بد نه ګڼي بیان د حق بکئی په کلی کې د کلی د اصلاح د پاره جماعت وي ابتدا کې شواهدو په دې باندې په مشقت د انسان باندې انسان هر وخت کې په مشقت کې دی اول نو اخلا اخره پورې لیکن دا مشقت د پکار دی د لپاره چې د مر نرستو پکار راشي مر نرستو چې کم یو مشقت پکار راځي نو هغه دلا کول پکار دی کني دنیا کې خو خلک ځان ستړي کی لکه مخکې تیر شیو دنیا کې کارو کو ستړی هم شو آخرت کې به هم ستړی عاملة ناصبه مخکې ویلو نو دلته کې هم دا خبره کوي چې او ته چې کم کار کې نو هغه کار وکړه چې سبا د قیامت کې په هغې باندې خوشحاله په هغه دې په کار راشي د دې پورې دا خبره شوې وه اول کې وې دا کلی ګواه دی مکه ګواه ده دا بلده ګواه ده وانت حل بهذا البلد او ته په دې کلی کې اوسېږې ته په کلی کې اوسې او خلک ستاسو سره د خلکو معامله څه ده ستا بې عزتي په دې کلی کې کولی کېږي نور دا کلی خدا سي دی چې په دې کې بې عزتي کول جنگ جګړه کول وغیرہ دا بند دي لیکن ستا سره خلک جنگ جګړې کوي ستا بې عزتي کوي ستا وینا په دې کلی کې حلاله ګڼل کېږي او بله مانم پکې شی وا چې انت حل بهذا البلد تبا د کلی ته بیا راکوزېږي راځې به وته د فاتح په حیثیت باندې انت حل بهذا البلد ستا دپاره په دې ښار کې جنگ جګړه به لږ وخت دپاره حلاله شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې دا لږ وخت زما لپاره پکې جګړه حلاله شوه او آینده دپاره په دې کې جګړه کول بیا بند دي پلار ګواه دی او د هغه اولاد د پلار او د اولاد د یو بل سره څومره تعلق دی یا پلار ګواه دی او زوی ګواه دی اولاد ګواه دی په څه باندې لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان منگا پیدا کرلے وہ مشقت کی کپلار دے نو دے ہم لگیا دے سکئی گٹا وٹا کئی ناول ځان لګئی
بچی پیدا شي نو بیا دا بچو لګټم، بچی پیدا شي نه بچی بیا ځان لګیای، هغه لګیا دی، دا سړی هم تر مرګ پورې لګیا دی، اولاد پیدا شي هغه هم د مرګ پورې لګیا دی، او دا ټول د دنیا پسې حسد نه، مشقت تکلیف برداشت کول پکار دی، صد پارا آخرت د پارا ناغه تذکرہ وا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقینا پیدا کړل موږ انسان په مشقت کې، مشقت دی نو دنیا غمونه کې یو سړي واغستو، دنیا پسې آسکه دنیا پسې منډي ترلې وای نو دنیا به پوره نشي، آخرت به تلاړ شي، لاس نه لاړ شي، او چا چې د آخرت غم واغستو دنیا به د پسې بیا په خپل را روانه وي. الله رب العزت یو حدیث قدسی هغه کې راضی الله وی اے انسان ته زما پر ځان فارغ کا، د دنیا د مشقتونو مصیبتونو ځان ما پر وزګار کا، د دنیا دا کارونه د بستا پر حکم، او کتا ځان وزګار نه کا نستا لاسونه بز په کارونو کې مصروف کم کا، بیا ته وخت نه ملاوي. ډېر خلک داسې دي دنیا ته پسې ور پسې شي دي، هغه ته بیا ټیم نه ملاويږي، د خپل ځان ټیم ته نه ملاويږي، د دین لپاره ټیم ته نه ملاويږي، د مانځ ټیم ته نه ملاويږي، وې دومره ټیم ماته نه ملاويږي چې پکې لوګو نه آرام پکې حکم وي، هر وخت دا منډه تړل ده، دنیا په غم پسې چې اخته شوې نو همیشه بستړی ښه، او دنیا په لاس ورزینا، دنیا به امر تا ته ملاويږي سمره چې ستا مقدر کړه، ستا پر چې سمره لیکل شي دا به ملاويږي. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا ګمان کوي دا انسان چې چېرې قادر بنشي په دمانه یو تن، دی وایي سو آزاد ما سچ کوم نو کوم با زما باندې به چا لاس نه برکی، الله وایي ته آزاد نو د نور خلقو نه آزاد زمانه چرته آزاد دي شي، ما هوته په مختلفو قسم سيزونو باندې تړلې ښه، دې کله تړلې شه دې په لوګ باندې کله په دنیوي چې ګوره لوګ باندې دې تړلې شه دې دلته دې بل تړلې شه دې په دنیا په نور ضرورت باندې خوراک یو کو اسکا کیو کو، نو خوراک کا ته د ضرورت ته نو ور پسې دا خوراک کا کی چکړل د دې د وتلوم خبره دې بایم دې واړه بولی لوی بولني په بایم دې تر له شه دې کده الله بن کی نو څوک به کولاو کی، الله کولاو کی نو څوک به بن کی، او نو دومره تکبر مکو غرور مکو ها، داغه د نور انساني ضرورت دي دې ما دا تر له شه بیا ور پسې د کله کله په خوب باندې راشي چې کله د ناس بې ناس ابا خوب ول ورشي نار سنبوزي هر سبا دي پاتش په دې مختلفو سيزونو باندې د تړلې شي د اخر اول کې د لوکواله دین اور پسې ځواني دین اور پسې بوډا والے دین اور پسې اتللی دیوې ما باندې قادر بنشي یو تن، اور داسې وای الله قادر دی، ګوره ښا الله قادر دی، الله خالق دی، الله مالک دی. یقول لقت مال لبدا، دی وای ما خو خرج کو ډیر مال، لیکن دی وای لقت مال لبدا ډیر مال می خرج کو مال نے خرچ کو کم جگہ دے خرچ کو مال میں خرچ کر لے وہی مال دے خرچ کر لے وہ بے ذات دے خرچ کر لے مال دے کم جگہ خرچ کو دے وہی کل چیز زما خپل وعدو نہ پائے کہ ما تم رکاروں کو آسمان میں پیسوں بانے وشتو دومره په یډه زی وکړي دومره کالتوس میرا وړو دا میکړیو
ټول څومره چې شي دي نه ټول په خلک خبره کوي شیطان پاروا باندې لاړ دې چې کوم لګیا دی د کو اول کې نکاح دی خوړه دا منګنی چې وته وي نیو کو وته وي په دغه باندې چې څومره ددو خرچي کیږي الدغه اول چې کله بیا خلکو ته ښکار کوي یا ما کوجدنه کوم وي کله بای کې نکام کوي بای کې دې چې څومره خرچ کوي دا خرچ دې دا چې د الله په لار کې ول نور کې چرته غریب له ورکا چرته په لار کو سکے ولګوالار جوړکم پل جوړ کا غریبانو نه باندې تقسیم کا غریبانو له ورکا هغه باندې یو خراج ته جمعه جوړ کا چې مدرسه جوړ کا نو دې لګیاله په دغه ځای کې خرچ سپي په هوا باندې لاړ شي بیا چې کلا وادي پای کې چې کوم رسم او رواج کولای کی پای کې چې کومه جوړې کولای کی د یو طرف نه او د بل طرف نه بیا پای کې شمې دی پای کې صندوقونه دی پای کې سدي او سدي ناقصې چې کولای کی بیا پای کې چې کوم جهیز کولای کی هغه طرف نه چې کوم سمقر کولای کی د دنه غواړي دا بکه او دا بکه تو یا نه وته وي مکه تو یا نه وته وي منګلبا دومره تراله کې دومره به دې غراله کې دومره به اوریجه راکې دومره به وړي راکې او دومره به دارا کې دومره به دارا کې دا ټول د رسم او رواج قصې وي ثواب پکشته نه ای ثواب پکې نشتی ښا الټا عذاب دې پکې بیا چې کله دا واده دا قصې نو دې کې دا قصې په هر ځای کې د پیسې چې لګي نو بے ځای لګي بیا چې کله واده وشي واده کې د چې ولیمه کې نو ولیمه د الله د پاره نه سنت طریقې باندې نه هغه یې د رسم او رواج په طریقې باندې هغه یې د ریا او د نمود او د سماعت او د شهرت په طریقې باندې خلک وایي دومره دیګه په کړو دومره مې خیال لري کړې سو ویاغو اتیا می خیال علی کړوي وي اتیا می کې چالال کې نه به پس کې راضیم کنا نو څومره دیګونه پکړو څومره ورځې دا دیګونه پخېدو دا پسمه د پاره ریا د پاره شهرت د پاره سماعت د پاره دیو یقول الک تمال لبدا ډیر مال می خرج کو مال دې خرج کړل او بے ځای دې خرج کړل بیا چې کله واده چې کله وشي دا د ولیمې دا قضا دغه یو قسم یو روخه دا شرعي طریقې باندې د شریعت ته دا شریعت کې دي چې ولیمه وکي ولیمه وکړي د څه وکړه ته چې کومه کې ریا د پاره شهرت د پاره سماعت د پاره او راغواړي ولسو راغواړي بیا ما سو په خلک را پاسې نو مجلس نه را پاسې په ګوته باندې اشاره باندې اگر ترا پاس غریبانو له نه ور کوي کله بګه د حد نزیاته کوي بیا چې کله دا واده وشي یا کوم ورځ باندې چې واده کولای کی نو بیا ډزي هغه کې په لکونو روپۍ باندې کې والوځي دې به حساب کیږي سبا وروکا قیامت کې حساب وکولای کی دا دې ولې خرج کولې دغه سي قیامت کې حساب وکولای کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تزال قدم ابن آدم د بنی آدم قدم بلغه وخت پورې خوځېدې نشي سو پورې چې سلورو پینځو خبرو ته پوښتنه نشي داغه جواب ورنکي پای کې یو داو وان ماله من اين اكتسبه وفيما انفق مال په باره کې بګه داو چې او مال دې په کومه طریقه ګټلو نو بیا مال دې په کومه طریقه خرج کړو دې دوه ته پوښتنه کی حلال باندې دې ګټلو که حرام باندې ګټلو نو بیا خرج کړي نو کم ځای کې خرج کړل پر یاد خرج کړل شهرت باندې خرج کړل د پیغمبر په طریقه دې خرج کړل که بیلار بے ځای دې خرج کړل دا ټول ته پوښتنه وکي مال مبارکه مال دې په کومه طریقه ګټلو نو په کومه طریقه دې خرج کړو یقول علقت مال الله بدانو دې وې خرج کړل ما ډیر مال
ډېر مال می تباہ کړه، سم تباہی می کړل د مال. څه پاره کړل؟ الله نه پاره کړل. څه پاره چې کړل نه هغه دنیا کې تاسو ملاوي شي دی او آخرت کې بیا سزا. کله چې یو مالدار سړی دی هغه مال لګي په دې باندې ریا سمعت شهرت د پاره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قیامت پر باندې درې کسان یې درې قسمه خلق براوستې شي. یو وای عالم وای قاری وای، یو ما هغه شهیدی چې په دنیا کې هغه ته ویل کې شهید شوی دی، او دریم هغه مالدار سره وای چې هغه مال لګول ډېر مال نه لګول دي. دا درې واړه براشي حدیث روي حساب کتاب کوي. هغه شهید ته وایي سړي کړیو او یا الله استا په لار کې مې اخري وینه توي کړل نو سر مې ور کړل. الله وایي درو وایي تا خو دې نه پاره کړیو چې ما ته خلک شجاعت والو وایي، بہادرۍ والو وایي، خلک راته نر سړی وایي نه هغه نر والے تا ته ویلې شي دي موږ سره تاسو نشتی ځه حکم وشي جانم ته وګرځوي په مخې وګرځوي. بل برا او تیشی هغه مالدار سړی چې دنیا کې هغه چرچا وا یا سخی سړی دی، سجل دی کړو مال می در کړو، ابو یا الله سمرا زینو د مال د خرج کېدو چې والد می خرج کړلی غریبانو باندې مسکینانو باندې، په لارو کې په کوسو کې په پلونو کې په سرایو کې په کوهو کې په یو سګه بل سګه دې کې می خرج کړلی، مرسي می جوړی کړلی، جماعتونو می جوړ کړلی، آئے کې می خرج کړلی، خلق باندې می تقسیم کړلی، ویشلې می دی او نوستلې می دی په الله به ته دې لپاره کړلی چې ما د خلق سخی وای، هغه سخی ته ویلې شي دې موږ سره د اجر نشته، او به ویلې شي حکم وشي دیم پر مخ ورځي جهنم ته. دی وای الګ تمال لبدام مال مې خرج کړل وای، مال مې سم تباہی می کړل دا مال سره بار نکړوا سره بار نکړوا شي وی ال د قیامت کې به دا اجر نه الټا وای وروي ورځي جهنم ته دا کسي وکاو. درېم هغه عالم او قاری پکېم دی، هغه ته وای تعالی مې علم درکړو، تعالی مې قران درکړو، څه نکړیو وی الله د ورځې مې ویل د شپې مې ویل خلکو ته مې ویل لګو ته مې ویل نو ډېر ته مې ویل. الله رب العزت د طرف نه حکم وشي تا چې سره پاره ویلې دې پاره ویل دې لپاره دې دا کړیو چې ما ته خلق علامه سیب وای، ما ته خلق عالم وای، مفتی راته وای، ما ته خلق قاری وای، هغه خبره تاسو ویلې شي دي موږ سره اساس نشتی ځا هغه باره کې بم ویلې شي جانم ته وګرځوي. اخلاص پکار دې په اعمالو کې اخلاص دې خو لیکن کال دې کار چې ته کې نه بے ضایع کې بے ضایع مال خرچ کې آئے تپوس بکیږي. یقول الکتم مال اللبنا دے وہی خرچ کر لے ما ډیر مال آیا سب علم يروا احد آیا دا خیال ہے چن دل 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 ریوتن اللہ دنے دل دل اللہ تو دا حالات نہیں معلوم آیا سب علم يروا احد نا دا عقیدہ پکار ہے چې اللہ رب العزت قادر دے، دا عقیدہ پکار ہے چې اللہ عالم دے، علم يروا احد ما زغی چا نہیں دل ہوئی مال میں بکما طریقہ میں را لوٹ کر لے کما طریقہ باندې میں را جمع کر لے ما چای چاته په ډیره صفای باندې میں کار کر لے ښا اچھا دې پته نه لګې دلی تاسو په سر باندې بل سوچته هغه ته پته ده ملائکه لیکلی الله ته پته ده چې تاسو کړلی په کومه طریقه میں دا مال دی را جمع کر لے سما حساب کتاب به کی مال دی په کومه طریقه غټل نو په کومه طریقه دې خرج کړو. آیا سب علم يروا احد آیا دا خیال لے دے دا گمان کے چیئے نہ دل 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 ریوتن علم نجعل له عینین اللہ وی ستا سا خیال لے چانے ملی دلے ستا دا اخپل اندامون چیئے دا تابانی گواہ دی علم نجعل له عینین آیا ندگر سے ولی منگا دا پارا دوسترگی ولساننا یو جبا وشفتین او دو شونډه وعدینا او نجدین او خودل موږ ته دولاره تعالی موږ دوسترګي درکړی کنه درکړی
دا سترګې تا چې درکړلې نو دا سترګې دا اینی نو دا سترګې به سبا خبرې کوي ښا تبانه کې خبرې ستا جواب نه کوي. الله رب العزت مخکې ویلو سورته یاسین کې ویلو الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم د دې لاس مهر به لګو موږ د دې په جب باندې نو دې لاسونه خبرې کوي په به گواہی کوي. مخکې بل ځای کې ویلو ال دغه سرمنه به خبرې کوي سترګې دي اندامونه یې به خبرې کوي کنه. نا الله رب العزت ویلم نجعل له عینین نه ذکر زولی موږ د پاره دوسترګې ته چا سنې ملیدل او نو د خپل سترګو لیدل نو د سترګې به باندې گواہی کوي دا کسب دي کړل ستا الله سودا کار نه کړلی ستا په هم د دې گواہی کوي. علم نجعل له عینین ولسان و شفتین او موږ نه ور کړی دلا یو جبا و شفتین او دو شونډې سترګې ولا ور کړلی نو جب ولا ور کړلا یو تعلیم پر کې دام نه چې ګورې او نو په دواړو سترګو باندې وګورا سترګې وګړوا وګورا قران وګورا سنت وګورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وګورا خلق ته وګورا یو طرف ته وګورا بل طرف ته وګورا وګونه هم دور کړلی او نو اورې نو هر طرف نو اورا یو طرف نو اورا نو بل طرف نو اورا نو بیا مز کې دماغ مور کړي نو دماغ کې بیا ځان سوچوګا نو ولسان نه یو جبن خبره چې کینو یو کوا دو پړکه غما د منافقت خبرې مکوا یو ځکه یو شان وي بل ځکه بل شان وي نه یو خبره کوا سوچوګا یو خبر راو باسه رښتیا خبر راو باسه وشفتین الله وې دو شونډې مور کړلی دې شونډو کې دنه غاخونه دي غاخونه مټاک دي شونډې پستی دي هغه تا د غاخونه نه دنه بیا جبه دا غرم پستا ده الګ دا د یو بل سره سمره گزاره کې تا گزارو نه کړه دا جبه د غاخونه سره سمره گزاره کوي لګیا د ارسه او ته وړاندې کوي لیکن دا غاخونه دا جبه ما چاک نه لګي ها بعض وخت کې سره نه جوړ شي کله کله پچاکو لګي الله وتخی دا چې روزانه دا څه کولای کنه هر نوړی کې دا چې جبه دي چې چل بو الله یې خی خلقو ته ولسان وشفتین شونډې مور کړلې شونډې ور کړلې نه شونډو باندې دلته کې داخله پټ کړلا دا شونډې کولا وې او دې خوراک کول یار سبق کانې دا بدبخ کانې دا راتوې دبته ارسه به لړلې بیا الله یې شونډې می در کړلې نو دې نه فائدہ واخلہ نو عادی نا نجدن نو لار می خود الله د دولارې بیان کړی می د دولارې خودلې می د دولارې دي مخکې ویلو دولارې می خودلې ورپسې رستم وای فالهمها فجورها وتقواها د فجور لارې می خودلې تقوا لارې می خودلې خیمه وتم خودلې نو بده وتم خودلې دی باندې زینو د الله تعالی جنت تا او دی بل لار باندې چې زینو د اسیت الله جهنم تا دا دوه لارې خودې شي چې دغه لار باندې زی کمل استاخو دا کمل لار اختیار د جنت او اختیار کې د جهنم او اختیار دا لارې خودې شي استاخو له خو دا وس اختیار ستاره کم طرف ته تل غواړي هغه اختیار کا دغه باندې بس الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل توفیق